أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. قابل قدر سامعین و ناظرین، غواړم څو حدیثونه تاسو خدمات کې سود حوالې سره ذکر کوم. څه عربی کې ربا نه ورته وایي، موږ تاسې سود ټکی ورته استعمالوو، څه واقعا سنګینه ګناه دی. خدای دې وکړي چې موږ معاشرې نه سود ختم شي و د قرضې والا کلچر دا عام شي. مولا امیر المؤمنین روایت صلی علیه السلام یهی لعن رسول الله صلی الله علیه و آله الربا، خدای سود نه لعنت کړی دی، و آکله چوک څه سود خوري سودخور دی هغه نه لعنت کړی دی، و بایعه چوک څه دغې لارې کې و مشتریه خرید و فروخت کوي، خلی یا خرڅوي سود بنیاد باندې هغه نه لعنت شوی دی. او چوک څه مدد کوي و کاتبه ای سود والا کاغذ لیکي هغه نه لعنت شوی دی. و شاهدیه چوک څه ګواهی کې ورسره کینی دوه کسان په هغوی لعنت دی. و موکله و بل حدیث کې موکل ټکی راغلی دی، یعنی چوک د وکیل کړلو، یعنی سودخور ځان ته یو کس وکیل کې سلوټ شي موتر اپنا پلنکی سره سود والا کاغذ ولیکه هغه وکیل نه لعنت شوی دی. د موکل نه خو خود دی چې چوک وکیل کو هغه نه لعنت دی. بیا امام نه روایت دی چې کله خدای غوړي چې یو کله هلاک کی یو قوم نابود کی دی هغوی نابودی واجه چې دی ظهر فیهم الربا، څخکلی کی احکام کی سود زیات شي، سود ظاهر شي، سود دی کلی و د معاشرې اتباع نښکه دی. کسه د منځ کې به دا بریکټ کې دا خبر وکړم، آیا د مو ملک کې دا اوس کومه طبیعي روانه دی، د کومه هلاکات دی، مهنګایي څه دی، سر بل فلک دی، هر سړی په فریاد دی ته نه. غریب طبقه خو هسې څه امیران څه دی هغه 500 دي. آیا مو دا سوچ نه کوو چې دی به خدای به سزا دی، چې دا مهنګایي یو سزا شکل کې مو ته میلاو شوی دی، یو خوف یې طری کړی دی ملک باندې. هغه وجه دا دی بینکاري نظام که ملک کې وکسي هغه سود باندې دی، که همداسې مارکیټونه وکسي هغه کې به سود وکسي. نو امیر المؤمنین یې چې که غواړي چې یو قوم خدای هلاک کړي د هغې هلاکات وجه خدای ظالم نه دی، وچ پچټي نه هلاک کوي، هغه دې وجې نه هغوی کې سود زیاتېږي. دین علاوه دا روایات البته تمثیل دی، مثال دی، خو یو مثال د یو حقیقت په باره کې دی. څه پیغمبر کریم څه کله جبرائیل علیه السلام سره معراج ته ځي نه د جهنم تمثال مثال ورته پیش کیږي و د بهشت والا ورته پیش کیږي. خو هغو جهنمیانو کې ځنه کسان کسي بطونهم کالبیوت، هغوی خېټې په مثال د کور برابر دي، فیها الحیات، هغوی خېټو کې منګران وي، ترا من خارج البطون، چې هغه باقاعده بریښي. یعنی دا یو مثال دی، عجیب مثال دی، ډراونی مثال دی چې سودخور سړی هغه چې خوري سود بنیاد باندې خوري، حقیقت کې هغه د خېټه منګرونو نه حشرات الارض نه لړم لټکو نه ډکوي. ایوریج قیامت سزا حواله سره دی. روایت د شان سره راغلی دی چې کله دا آیا امام په مخ کې ولوستله شوه الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، هغه کسان چې هغه اجتناب کوي د غټو غټو ګناهانو نه، فحشاو نه. نو دا کس یایي چې زه ودرېدلم مولا ته مو وویله چې مولا جان دا راته وایه چې زه غواړم چې ان اعرف الکبائر من کتاب الله، زه غواړم چې قرآن مجید کې کومې کبیره ګناهانې دي، غټې غټې ګناهانې دي، هغه نه ځان پوه کوم. نه امام د ورته کا اکبر الکبائر، ګناهانو کې ټولو نه غټه ګناه الاشراک بالله، خدای سره شرک دی. خدای مو محفوظ وساتي شرک نه، چې شرک نه بدترین خبیثترین او عظیمه ګناه بله نشته دی. ویلی ومن یشرک بالله فقد حرم الله علیه الجنه، چا چې شرک وکړو خدای هغه جنت حرام کړی دی. و بعده شرک سے ورسته دویمه عظیمه گناه الیأس من روح الله،
خدای رحمتونو نه مایوس شونه. لأن الله عز وجل یقول، چونکه خداوند عالم په خپل یې قرآن کې انه لا ییأس من روح الله الا القوم الکافرون، د خدای رحمت نه که مایوس کیږي هغه کافران دي، چونکه چې کفر دی کافر دی نه خدای نه مایوس دی. لذا د دویمه سخت ګناه دی. دریمه ګناه ثم الامن لمکر الله، دا چې انسان بس ځان بیغامه کی د خدای مکر حواله سره. نه، خدای مکر ډیر سخت دی، د هغه کومه چاره جویی ورته یایي هغه حواله سره خاموش هغه پرامن شونه. دا چوک دی؟ دا الا القوم الخاسرون دی. فلا یأمن مکر الله، د خدای مکر نه ځان بیغامه نه ګڼي الا القوم الخاسرون، مګر هغه قوم څخه خسارې کې دی. او بله ګناه چې هغه ډیره سنګینه دی هغه دی واکل الربا، سود. دا اوس امام علیه السلام یې څه کبیره ګناهانې ټول نه غوټې غوټې ګناهانې چې هغه قرآن کې راغلي دي هغو کې یو سود دی. لأن الله عز وجل، چونکه خداوند عالم قرآن کې یایي الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس، چې دغه سودخور انسان دا مکمل د شیطان تسلط دی هغه سرکل کې هغه دایره کې راغلی دی. لذا امام علیه السلام دغه آیې ذیل کې دې شان سره یایي چې کبیره ګناهانې سخت ګناهانې شرک دی، خدای رحمتو نه مایوس ونه دی او سود دی. اوس امام علیه السلام نه دې په باره کې پوښتنه کیږي چې دا څه خداوند عالم سود حرام کو ایدی واجه فلسفه حکمت څه دی؟ هغه واجه دی چې خلک بیا بزنس طرف ته نسی، تجارت طرف نه نسی، حلال روزه طرف نه نسی. او بل دا دی چې خوبه معاشره کې ورکیږي. معاشره اسلامي اخوات بنیاد باندې په کار دی یو بل ته قرضه ورکو، یو بل سره مدد وکړو، یو بل سره ایثار قرباني وکړو. کوم سړی چې سود کوي هغه قرضې ته زړه نه کیږي. نن مو معاشره کې کسو چې سود شته خو قرضه نشته دی. کاش که خپل خپلوانو منځ کې کلي منځ کې مو قرضه کولی، یو بل سره مدد کړی، واده کې مو قرضه ورکړی چې هغه واده ورسره کړی وی، نالج حوالې سره چې هغه سبا کې ویلی تعلیم یې کړی وی، یا روزګار حوالې سره، نو سبا به هغه تو سره مدد کولو. دغه تعاون اسلامي به جاري و. البته دې په ځای کو سود دنیا خراب آخرت معاشره هم تزلزل تذبذب و د مهنگای شکار و مشکلات و شکار. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.